نشئی مواد او د نشي عدد دا وخت د بونیر یو شمیر علاقې په خپل ولکه کې اغستی دي. معاشي بدلون، سماجی رویو او د ژوند ناکامو یو شمیر ځوانان په دغه ناروغتیا اخته کړي دي او اثر یې دا دی چې ورځ په ورځ د نشي او په خاصه توګه د آیسو په استعمال کې سیواوالی راغلی دی. په دغه سلسله کې د بونیر په انغاپور کلي کې د نشي د استعمال د مخنیوي او مرضیانو د علاج لپاره د مدد هسپتال په نوم یو نجی اداره مخې ته راغلې ده چې د ضلعي انتظامیې مرسته ورته حاصل پټنه د مدد سنټر چې په ایله کې خپل کردار ادا کړي ان شاء الله داسې به په پوره بونیر کې ادا کړي. لاول خو الله دیو کې ماته ستوي زمونږه کامیابی ده چې مونږه د نشه خاتمه او زمونږه مقصد سنټر ګلاوال نه دي خو زمونږ سره دلته هم خکابي کې به سټي ده. الله دیو کې د نشه هم په دې غفور کې مون ختم. د نشئی موادو د استعمال مخنیوي او علاج لپاره جوړ د هسپتال په افتتاحي غونډه کې ډي سی بونیر ارشد قیوم برکی، سابقه ایم پی ایګانو او د نشئی خلاف کارکونکو تنظیمونو مشرانو ګډون کړی وو او دا خبره په ډاګه کړه چې په هر حال کې د آیسو د نشئی لارې بندې کړي شي او مرضیانو ته د علاج سهولت ورکړي شي. نو که موږ غواړو چې زموږ بچي د دې ټولنې کارآمد تکړه چابک خلک جوړ شي نو موږ به د خپل نظر نه ډېر نه لرې کوو، د خپلې تجربې په رڼا کې به د هغو تربیت کوو. نو هله به زموږ بچي د نشو تماشو نه موږ ژغورو، تحفظ به ورته ورکوو او یوه ښکلې معاشره به تخلیق کېږي. چې د مدد سنټر یا نور چې کوم سنټر دي ډېر ښه کردار دی او موږ ستاینه کوو او پکار ده چې ټول پښتون ولس د دې سره ودرېږي او دوی سپورټ کړي. عمره هم دلته سرکاري ملازمتونه ورکول کېږي نو کم از کم یو ټیسټ پکې بلډ ټیسټ کېدوي چې کوم ډرګز فری بلډ وي هغه خلکو ته صرف د پاکستان ملازمت ورکوي، د پاکستان د خزانې نه ورته تنخواه ورکوي ځکه چې نشئی خلک کله د پاکستان په چوکو کینی هغه بیا د نشیانو څوکیداری کوي. د بونیر په ځمکه د 1300 کالو راځي د نورو نشو سره د آیسو د نشي متاثرین سیوا شوي دي او د مدد هسپتال چیرمن ثابت خان د معلوماتو تر مخه دا وخت په بونیر کې تقریبا د 2.5 نه سیوا د آیسو نه متاثر شوي مرضیان موجود دي چې پکې د ډیرو علاج شوي یا روان دي، خو په حکومتي توګه دې طرف ته هیڅ توجه نشي ورکولی. باید حکومتي چارواکي د نشي په خلاف عملیات پیل کړي او د علاج لارې چارې روانې کړي. عمران بونیری، خیبر نیوز، انغاپور، بونیر.